الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنا وفاق ردقال سي الله جل جلاله عما نواله پشمار باندې انسانان، پشمار باندې ورځې، پشمار باندې وخت، پشمار باندې حیوانات، نباتات، شجرات، دا ټول الله جل جلاله د انسان د فائدې لپاره پیدا کړي. زموږ ستاسو خوږ پیغمبر محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله تعالی علیه و آله و صحبه وسلم په دغه میاشت مبارکه کې دا کوم میاشت چې روانه ده لومړی خوب پښتو کې ورته وایي. په عربي کې ربیع الاول، په ادبي پښتو کې د لو میاشت ورته وایي. دغه میاشت الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاشت کې پیدا کړی هم دی، په دې میاشت کې د دنیا رسول کړی هم. علماء کرام فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې میاشت پر لسمه باندې د دنیا رخصت شوی دی، په 12مه باندې د دنیا ته راغلی. جمهور علماء کرام یعنی ډېر علماء کرام دا وایي. بعض علماء کرام فرمایي چې په 10مه باندې دنیا کې پیدا شوی دی، په 12مه دنیا رخصت شوی. نن د میاشتې 8مه ده، د ربیع الاول یعنی د لومړۍ د خور د میاشتې نن 8مه ده. هر انسان که په دغه میاشت کې روزه نیسیم په دې نیت باندې چې
چې یا الله ستا لاک لاک شکر دی د تا د دغه نه خوږ نبي پیغمبر مې ته پیدا کړی یعنی شکرانه. دوم که په دغه میاشت کې انسان روزه نیسي په دې نیت باندې چې خدای چې په دغه میاشت کې تا کوم نبي به راوستلی یم او درود یې غوښتلی یم د دغه نبي شفاعت به ما ته بس په قیامت را نصیب کړي دغه به نبي په قیامت کې راوزندی. او یا ډېر خلک دا رقم دي چې هغه د دې میاشتې لسمه یولسمه دولسمه دا 3 ورځې روژې نیسي په دغه نیت یې نیسي چې د نبي علیه الصلاة وسلام امت یم چې زما درجې لږ لوړې شي ورځ په قیامت چې نبي علیه الصلاة وسلام تر مخ زما عملنامه خلاصوي کاغذان خلاصوي چې ورته ووایي چې دغه 3 ورځې کوم دغه 3 ورځې یوه دا لسمه یولسمه دولسمه دغه بختورې ورځې یا ناخوښې دی په دې ورځ باندې دا ستا امتي روزي ونیولې په دې واسطه باندې چې الله صرف ستا بیر دی بېشک ته انسان دنیا ته راولی هم دنیا ځای پیم. محترم دوستان الله جل جلاله و دې دنیا ته انسان چې څه ټیم راوستلی بیا یې هغه به دا ورته ویلې اول یې دا ویلې چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان ته ما پیدا کړی او انس جنات ته پیرانیانو ته ما پیدا کړی یاست خاص ما د عبادت لپاره یعنی پیدا یې کړی بیا یې دوباره بیا راته ویلې كل نفس ذائقة الموت هر نفس ارز روح شی ته به خامخا مرګ راځي. نبی علیه الصلاة والسلام چې څه ټیم اسرائیل دا ډېره غټ تفصیله واقعه ده نبی علیه الصلاة والسلام ته څه ټیم اسرائیل علیه الصلاة والسلام راغی سلام یې ورته وکړ چې السلام علیکم ورحمة الله یا رسول الله زما نوم اسرائیل دی زه الله جل جلاله په دې کار باندې مقرره کړی یم په دې کار باندې درولې چې د خلکو روحونه ټولوم ته به ما ته دا ووایه چې ستا روح له تا یوسم که نه یوسم او ای د الله رسوله و ما ته الله جل جلاله وویلي ول چې څه کوم د ده کور ته ورځې اوله به دا رقم نه ورځي لکه دا لکه موږ ته استرادي راسي په سیخانو راځه کار چې ورځي اوله به دروازه ور وټکې اجازت به غواړي چې زه درڅه که نسم ده بیا چې ورغلې سلام پر واچوي له سلام بعد بیا له ده زه آل وکړې چې ته راځې که نه راځې دا په دنیا کې څومره انبیاء کرام یعنی څومره انسانان په دې دنیا کې تېر شوي په ټولو کې یوه ته ما سلام نه دی اچولی په ټولو کې ما یوه ته دروازه نه در ټکولې اسرائیل علیه السلام دروازه وټکوله نبی علیه السلام بیمار ولی د نبی علیه السلام خور لوره بیبي فاطمه دا ورته دروازه یې خلاصه کړه ول څوک یې ول زه د نبی علیه السلام ملاقات کول غواړم هغه ورته لاړ شه نبی علیه السلام ډېر بیماره دی هغه په تکلیف کې دی هغه ژړېدلی نه شي په عذاب دی ځه ولاړ شه بیا یې وټکوله بیا یې درېیم وار چې وټکوه نبی علیه السلام خپل خور لور ته وویل چې ای بچی څوک دروازه ټکوي ده ورته یو سړی راغلی دی په ساده پاده کپړو کې راغلی دی زه ورته یم ځه ولاړ شه دی نه ځي هغه له تا سره ملاقات کول غواړي بیا نبی علیه السلام ته ورشه پیدا شه دا د دروازې اجازت ولري اجازت ورسره نه اوس محترمو دوستانو په دې میاشت مبارکه میاشت کې هر وخت هر سکند مبارک دی که انسان په ایمان کې که انسان د الله جل جلاله نبی علیه السلام احکامات غاړه ایښي د هغه انسان لپاره د دې میاشت نه علاوه هر منټ هر سکند هر غنټه هر ورځ هر شپه ورته مبارکه ده. اور محترمو دوستانو تېره جمعه مو تاسو راپیاد شي کړی د شب معراج چې نبی علیه الصلاة والسلام یو میاشت سره روان دی هغه میاشت کې بیا رجب المرجب په دې میاشت کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک اسمان ته وخوت
نبی علیه الصلاة والسلام چې ستیم بیت المقدس مسجد اقصا ته لاړې هلته ټول انبیا کرامو ته ټول نبیانو ته جمع ورکړه چې ستیم دی له دروازې مسجد ته راوتلې دروازې په چوکاټ ستیم قدم راویستي یوه غټه ډبره پرته وه نو نبی علیه الصلاة والسلام پر دې ډبره باندې خالد پښه کښېږده هغه ډبره به نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ای د الله رسوله ته خبرې زما 80,000 کاله کېږي د دې مسجد وسط ته پرته یم پر ما نه چا لاس ایښی دی نو پښه پر ایښې ده اول انسان ته یې چې دا پر ما پښه کښېږده ور ای د الله رسوله ته ما ته دعا وکړه چې خدای پاک ما له ځمکې پورته کړي په هوا کې ما وځي ورځ تر قیامته پورې چې زه معتبره سم قدرمنه سم ولې پر تا پر ما پښه ایښې ده نبی علیه الصلاة والسلام دعا ورته وکړه هغه ډبره له ځمکې پورته اوسه پورې پورته ده بیت المقدس فلسطین دا معجزه وه ټول انبیا کرامو ولیدله ټول انبیا کرامو ته موجود ورته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ډېرې ناشنا کیسې په دې لارې کې ولیدله کوم لارې چې سفر ما کړی تېره جمعه چې تېره شوه بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک له دې نږدې روان شو د مسجد اقصا څخه چې څه ټیم د اسمان اول اسمان ته ورسېدلی په دې ځای کې جبرائیل امین راغی د اسمان دروازه یې وټکوله چې ویې ټکوله دروازې خلاص شولې نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه ورننوتلم په دې ټیم کې چې کوم سړی کومه فرشته چې دا جنتونه ښایسته کوي د هغه نوم رضوان هغه رضوان زما په استقبال کې راته ولاړ و ما ته سلام وکړ السلام علیکم یا رسول الله اهلا وسهلا مرحبا یا رسول الله خدای دې په خیر راوله عربي کې موږ ته خوش آمدید په خیر راغلاست نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما څه ټیم له دغه سره د ملاقات د کولو بعد یو بله فرشته ده چې هغې فرشتې ته کېږي بني آدم هغه فرشته و نبی علیه الصلاة والسلام ته په استقبال کې ولاړه ورسره نورې فرشتې هم شته هغه ورته ویل چې السلام علیکم یا رسول الله دا اول اسمان دی په اول اسمان کې روان دی نبی علیه السلام له هغه سره یې سلام وکړه سلام دعا وسوله روان شو مخ روان شو چې روان شي یوه بله فرشته په لاره کې ولاړه ده چې د هغې فرشتې نیمه وجود د اور دی اور سکروټه نیمه وجود د یخي دی یخ واوره جبرائیل امین ته وویل چې دا څنګه فرشته ده هغه هم سلام ورته وکړ السلام علیکم یا رسول الله ده ورته دا هغه فرشته ده چې کوم دغه وریځو دغه یخ دوبی ژمی دا شان ته ووت په ملک باندې ووتل دنیا کې چې کوم دوبی ژمی باران دا شان راځي دا دغه فرشته یې کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام لږ مخته روان شولی یو غټ قوم یې ولیدل یو غټ خلک یې ولیدل قبیله یې ولیدل دا قبیله دا قوم دا د غنم ورسره دا غنم راویښ په مځکه کې واچوه له یوې دانې بیا دانې جوړېږي اوس دا غنم کېږي څنګه غنم چې څه ټیم مځکې ته ورسېږي راشین سي پوخ سي وچ سي ترېشل سي صفا سي غنم دانې جوړ سي منټ په منټ غنم دانه مځکې ته غورځي هغه راشنه کېږي پس پخېږي پس مدېږي سر صفا کېږي ټول جلا غنم جلا وخت نه پکې اخر که دا موږ تاسو بیا به لو کړو بیا به وچو بیا به سم فورا پر فورا نبي عليه الصلاة والسلام داسې ورته ګوري چې ای جبرائیل امینه ما ته ووایه دا څوک دي دا خلک څوک دي چې دا رقم غنم چې دستي راشنه کېږي دستي سمېږي هغه ورته وویل جبرائیل امینه ته چې یا الله ای د الله رسوله دا هغه خلک دي چې کوم په صحیح معنا په صحیح نیت سره د الله جل جلاله په لاره کې بې وقتې خرچول دا د هغو بدله ده یوه په اویا ورته بدلېږي یوه دانه غنم ځمکې ته روان ده اویا په وجه کې اویا دانې غنم ورته پرتېږي په صدق دې سره خاص د الله لپاره
بیا نبی علیه الصلاة والسلام دغه قوم څخه تېر شو مخته روان شو چې بیا ورته نور خلک دي دا خلک رانیسي فرشتې پر دا سر باندې ټکوي په دا سر مات کړي چوختانې کې سر وپټي بېرته سړی لکه سړی راپورته سر یې سم شي بیا یې فرشتې رانیسي بیا سر دغوي بیا نبي علیه الصلاة والسلام دا عذاب قبول ورته اریان چې ای جبرائیل امین چې دغه څوک دي دا خلک څه ولې دا رقم چم کېږي نبي علیه الصلاة والسلام جبرائیل امین ته وویل جبرائیل امین نبي علیه الصلاة والسلام ته وویل چې ای د الله رسوله دا هغه خلک دي چې د جمع ټیم و دی په خپل کار کې په آرام پټ کړه ناست دا هغه خلک دي چې د مانځه ټیم به و دا به په بل کار کې ځان مشغوله کړي به بې معنا کار کې به ځان مشغوله کړي د دنیا په کار په خوب په خوراک په چک کې به ځان مشغوله کړي یا به بعد کې الجنه وکړه اوس موږ دا نه کوو دا مسجد دی خواته بازار دکان دی خواته کلی دا نه دي چې کلی نسته خلک نسته د دې کلي خلک راټول شي دا مسجد پر کوچنی دی چې دا نور کس پر نور دغونه غټ جوړ کړي دا مسجد پر کوچنی مګر تر 4 بجې به دې مسجد ته راسه دونه به رشته به دا چې اوس جمعېدلی شي مګر جمع به پر 1 بجې پر 2 بجې کېږي خلک دومره له غفلته وتلي د خدای له عبادت سوچ وتل د خدای رسول یې سوچ برک دی په اسمانونو په ځمکه اریام پاتې دي څوک چې کوم بیا پر سر ماته سي یو دیوال د مخ بل دیوال ته شاته سي بیا سر خلاصې شي اوف دا کوم دی ترا دا مې څه وکړ که څنګه سفر کې مې څنګه وخت تېر کړی وګورئ د خلکو په اول اسمان کې داسې ځای ورکول کېږي بیا چې لږ مخته بېرته بیا نبي علیه الصلاة والسلام راغی چې ویې کتل دا د سیلیانو د اوزو په رقم لکه اشپاني چې پس پسې دا رقم کچه کوي پسې وایي په یو ځای کې په یو غټ منډو په یو شي کې ودرېد یا یې رمه روانه کړې په لاره سمه کړې روانې غرو خواته بیا یې مړوي دا رقم فرشتې په خلکو پسې ولئ دا خلک یې نېستل و جهنم ته نېستل نبي علیه الصلاة والسلام بیا جبرائیل امین ته وویل چې ای جبرائیل امینه دا خلک څوک دي ول دا هغه خلک دي دا هغه خلک به جهنم ته په ډولو ډولو باندې روان دي په رمې په رقم روان دي چې کوم د الله جل جلاله احکامات یې غاړه چې په خوله باندې په زړه باندې په خوله مسلمانانو په زړه مسلمانان نه ول ظلم یې کولی غیبت تهمت بدعت یې کولی شرک یې کولی نفرت یې په دنیا کې پیدا کولی جنګ یې خوښ ولی نفرت یې خوښ ولی د نفرت بې اتحادي به کوله دا هغه خلک داسې په ډولو ډولو باندې لکه د رمې په رقم ورکچه کوي او پسې رایې خپل جهنم ته وغورځوي نبي علیه الصلاة والسلام د دې خلکو بیا نور ورتېر شو روان شولئ بیا یو قوم یو خلک ولاړ دي دا فرشتي روان دي خلک ته دا سټه نیسي راولي دا زبې په کینچي ورکاټي هغه بیا زبه جوړ شي بیا یې ورکاټي بیا جوړ شي بیا یې ورکاټي په عذاب کې مبتلا دي بیا جبرائیل امین ته وویل چې جبرائیل امین دا څوک دي ول دا هغه خلک دي چې هغه به د دین په نامه باندې خلک خطا کوي یا د جهاد کې یا په تبلیغ کې یا په خطابت کې په بل شي کې یعنی عمل به پر دین باندې نه کولای په خپل دین دعوت چلوي پر دین باندې عمل نه کوي الله جل جلاله دې دې صفوز هر مسلمان وساتي ډېر سخت صفونه دي د خدای عذاب وو الله جل جلاله 3000 نمونه دي ټول نمونه د رحمت او د محبت او د عبادت نمونه یو نوم خلق قهار یو نوم د عذاب په 3000 نمونه یو نوم د عذاب باید چې موږ انسان دې شو سوچو چې کوم لار روان کوم سوچ مو دي کوم عقیده مو ده کوم نظریه مو ده نبی علیه الصلاة والسلام چې لږ مخکې نور ورغلی دا رقم خلک ولاړ دي چې د هغو ژبې دا ژبه به دونه غټه اوږده وله دا به په دا سټ کې پیچل شوې وله بیا به هم د شا نخوا پسې کېدله بیا علیه الصلاة والسلام به وویل چې جبرائیل امینه دا خلک څوک دا ژبې دونه اوږدې دي په سټ کې پیچل شوي بیا د شا نخوا پسې کېږي ول دا هغه خلک دي چې یو بل سړي ته په بد نوم وباندې وایي هغه ښایسته اسلامي نوم وي دی غلط نوم ورته وایي دا هغه خلک دي
بعضې پکې هغه خلک دي چې په بازار کې به ناست ول بیا به یې ټوکې ټکارې کړل خندا به یې کړل په زور به خندل یو سړی به ورته ناست هغه به د خندا ګیپ ورته کولې دا سړی به ورته ناست او په خپله سوچ و موږ به قاعده د خندا والا د ګیپ سړی راوغواړو مجلس ته چې ومو خندئ په زور مو خندئ بد ورځ راته ووایي بس موږ ورته خاندئ راته شروع وي بیا جبرائیل نبي علیه السلام مخته روان دا د اول اسمان کې دا رقم واقعه نبي علیه السلام چې بیا لږ مخته لاړ بیا یې وکتل دا رقم خلک دي چې هغه په نسک اور بل دی په نسک سکروټ او انګار دا اور بل دی پر سر کې مغزه ایشي نبي علیه السلام فرمایي دا خلک څوک دي دا یا جبرائیل امین دا خلک دي په دا عذاب کې مبتلا دي دا هغه خلک چې کوم به الله پاک سره جنگ کولې سود به کول دا هغه خلک چې کوم خلک به رشوت اخلي ترمو مسلمانان تاسو کاش د دین د نوی په توګه برکې نظام ته معلومات رسول دا سود اوس په قسم نومو باندې روان دي د يهوديانو د عیسایانو د غیر مسلم دا سوچ ولې چې مسلمان ته د سود په نامه روپۍ مور کوي دا سړی نه اخی نمبر بدل کړه په انګلیش کې نمبر راغله په فارسي کې نمبر راغله په عربي کې نمبر راغله پیمنټ ورته ووایه کیش ورته ووایه کمیشن ورته ووایه ټیکس ورته ووایه دا بل سړی راغلی ور ماته دسخط راوکړه په کاغذ باندې وراثتنامه باندې زه له بینک روپۍ اخلم لون اخلم د پورز ما لون چی شوی ول 15 روپۍ راکړي سبا به 6 روپۍ وکړو مطلب خدای خبره د خدای د رسول احکامات څه وایي مال تمام بدل شي چې د ځان سره سامان درکړي مال خالي نوم بدل کړی دا هغه سود دی مال 15 روپۍ واخه 15 لکه تمام وکړي که د 15000 روپۍ په سود کې واسطه 15 لکه تمام ورسي مال خدای سره جنگ دی مکو د خدای احکامات دا څه خبره ده خلق له انسان سره جنگ نشي کولای او الله جل جلاله بس جنگ وکړي و بیرېږي ستاسو په د نومو مخته کېږي ستاسو دا پیمنټ دا کېش دا پلان دا نومونه ور بدل کړي دا هغه سود دی سود معنا دا ده چې بلا عوض له تار په غاړه تاسو 15 روپۍ درکړي سبا تاسو 5 روپۍ غواړي هغه ور په لته بلا عوض غواړي دا سود وایي بیا دا په طریقو باندې په موټرسایکلانو کې په ګاډیانو کې په پور کې په پیسو کې په هر شي دې شانو ځان وساته د خدای احکام ته په ځان خبر نه ته بل خلاص په جنگ کې محترم دوستان نبی علیه الصلاۃ والسلام د اول اسمان چکر سووري ټول اسمان سره وکتل بیا راغلی د شوز وځي تر شیزه وکتل شیز د خپل بدن غوښه پرې کې بیا خوري دا هغه شی چې غیبت او تمت د عقل کوي بیا نور شي سره له بل ټولې ول په جهنم کې پتا هغه شیزه ولدلې هغه شیزه په اور کې سودل کیږي بیا رسول کیږي بیا رسول کیږي بیا سودل کیږي نبی علیه السلام بیا پر سر باندې غټ بوجونه پراتی وزن ور باندې پروت نبی علیه السلام د جبرائیل امین زالو دا څوک دی دا شی څه ګناه کړی ودا هغه شی د په زنا او په بل نامه باندې ځان ته حرام پیسې لګوي محترم دوستان هر انسان دی کوشش وکړي د خدای له عذاب ځان وساتي فما عمل شي باندې مثقال ذره خيرا يرى مثقال ذره شرا يرى الله پاک فرمای وای چې کوم د رڼا ته هغه تر سال چې رڼا راوتل بیا چې پاکه زری ګرځي دغه مثقال ذره وای دغه ذره مطابق کوم تاسو حساب کتاب کیږي او یو خبره بل اورس جنت په اعمال نه پیدا کیږي ته به ګرد د الله په دین کې ځان مشغله کړی ته جنت راځي جنت د الله په فضل سره پیدا کیږي د الله پر رحم په کرم سره پیدا کیږي په جنت کې درجه چې د هغه په اعمال سره کیږي تاسو نه عمل کړو غوړو به درجه جنت داخله دل دا په الله په فضل سره کیږي الله په مهرباني سره په جنت ته ځي الله جل جلاله پر انسان هغه ته مهرباني کیږي چې هغه انسان د الله په بنده باندې مهربان شي چې هغه انسان د الله بنده ته په شان نظر وکړي محترم دوستان یو څو شان مو تاسو ډیر اول شي وببل نامه خلو سپینه دا نوم په اسلام کې نشته خپل اسلامي نوم دې په اسلامي نوم وکړای
ومن عذاب فاول اسمان کې به دا عذاب هر انسان ته پخپنه د ناز نوم څه چاته کې دا کوم نوم ورکړه چې په غټه مجموعه کې ته د ناز په نامه ورته هغه ته بد نه وړي هغه ته د ناز نوم وایي دغه د ناز نوم نه وایي چې په بدنامه انسان بل ټول ټکاري په زوره خندا چې کوم انسان په زوره خاندي هغه چې هر څومره ډېر اعمال نیک اعمال کړي په قبر کې به تور شي او هغه په عذاب کې تاسو وایي د عذاب څخه عذاب او روانه دولسمه شپه دا لسمه نن اتمه سبا نمه بل بیا هغه بعد لسمه یو لسمه دولسمه دا درې شي انسان له پکار د په دې کې دا عبادت وکړي صدقه او خیرات نشي کولای کمزور درود شریف په نبی علیه الصلاه والسلام خامخا دا خپل ځان استغفار مغفرت په خدای خامخا وغواړه توبه له الله ته په دربار کې وکړه په په صلاسه دا هغه ورځ دي چې باید چې مولا تاسو ته اجازه یې نشي مال ټول مال هر می په هر سکند ما سره مبارک ما سره لپاره کې متري کما او ته د ځان لپاره استعمال او بل خبره چې جمع وسی منځ ولاړی ډېر خلک په سپو کې ټوپونه اخی د منځ مخ ترې شي که کم انسان د سید د سب د منځ ته مخ ترې د سپو کې ټوپونه ول د دې عذاب باندې خبر شو هغه انسان په 50 کال ولاړی پر دغه ځای خو د انسان د منځ تر مخ ترې شي منځونه ولاړی موږ یو بل تر اوجو بالا بالا کلمونه اخلو زمين به انتظار او بل دوم اذان د جمعې وسولې په دې کې خبرم حرامه ده چې چا سره کوي کاربارم باندې حرام ده چې چا سره کوي بل ژوند بل زندگی خوب خوراک شک دام بل مشترک بقاعده وکسان پر خپل شتاب باندې لکو یو سره باندې لاس جمعې بیا جدید پتا دا وای چې هغه انسان دی بیا د بل مسجد ته منځله په منډه ولې شي باید چې هغه سره مزاینس مشتاق الله جل جلاله ومشتاق خدا خبره فکر نصیب کی دعا وړه من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم خلاص اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر المسلمين وجعلنا منهم واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن على الله الشتات الشر وفوضى يا پروردگار تو تمام عالم اسلام مسلمانان برحمتك كرمك فضلك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم شفاعة هر مسلمان في النسيب هر أمتي والنسيب يا الله يا أمتي استرقم النبي عليه الصلاة والسلام ترمخ تكي مغرز يا الله ثم عملنا من خرافي عملنا من النبي عليه الصلاة والسلام ترمخ صعب سفر نعم فضل الله شفاعة هر أمتي والنسيب يا الله يا الله تسمر بمارانك فقولوا لك فاسفتانوك يا الله كوت شفاية كاملة عاجلة أمام مستمرة وتبارك په دې مجموعه کې ناس خلک یا الله په ځکه کوم حاجتونه لري شرع یا الله دې خپل دربار وکړي دې خپل فضل وکړي یا الله یا الله زموږ مور او پلار زموږ عليك مشکل باندې دوستانه دنیا رسېږي ټول قبول ورکړي حساب کتاب مور سره کې یا الله حساب کتاب مور سره کې یا الله خپل فضل وکړي خپل کرم وکړي یا الله ما د حساب په نظر مور ته ګوري د خپل رحمان په نظر ته ګوري د خپل رحیم په نظر ته ګوري د خپل غفور رحمان په نظر ته ګوري يا پروردگار سمنا شيطان انتخاب نور مسلمانات سمنا يا رب خذ قبولهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذريته برحمتك يا رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لله علي الذات عظيم الصفات سميه سمات كبير الشان جليل القادر رفيع الذكر المطاع الامر جليل البرهان فقيم الاسم عزيز الوسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الاحسان سليم الحسان شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث للاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ونفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين خلقوا عربا عربا وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك حسنه وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإن أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهد في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقوام علي وفاطمة السيد نساء أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس ولدي مغفرة الله وتم مغفرة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من مال غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ظل الله في الأرض ونعم سلطان الله في الأرض يا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. سفر وبين صلاة المغرب فسد كل يوم قالوا مشان بنك أصلا ولا بدون من الثلاث قال راسم خلاص كنا كل ذاك راسم خلاص
أنا ما جيت طول راس هذا راجل خلاص خرج وركس خرج رنا نفسه إقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى الجلال والاكرام. اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحم لنا عند الموت ولا تعاقب برحمتك يا ارحم.